والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده رستو ددنه دلته کې پیغمبرانو کې نوح علیه السلام نوم ډومبه راوستو حالانکه د ټولو ډومبه پیغمبر چې دنیا ته الله پاک را لګره دغه حضرت آدم علیه السلام دی نو آدم علیه السلام ذکر نکو نوح علیه السلام ذکر کو ودی کې دې طرف ته اشاره ده چې شرک چې کوم دی ډومبه د حضرت نوح علیه السلام د دور نه شروع شوی دی د خپل قوم سره چې کوم مقابله راغلی ده نو دا ډومبه د حضرت نوح علیه السلام د خپل قوم سره مقابله راغلی ده قوم خبره نه ده منل د نوح علیه السلام نه مخکې د څومره انبیا الله پاک را لېږلي دي د هغې د خپلو قومونو سره مقابله نه ده راغلې بلکې قوم به د هغې خبره منله اجتماعي طور خو نوح علیه السلام د ډومبې پیغمبر دی چې دی الله پاک را ولېږو خپل قوم ته نو قوم یې خبره نه ده منلې قوم د حضرت نوح علیه السلام سره مقابله کړله 950 کاله نوح علیه السلام بعضې مفسرین وایي چې دا ټول عمر یې 950 کاله او بعضې وایي چې 950 کاله تبلیغ کړی دی نو دا ټول د دې سره په مقابله کې تیر شوی دا او دغه رنګي ډومبي نوح علیه السلام هغه پیغمبر دی چې د شرک رد کړی دی شرک هم د دې د دور نه شروع شو یا د نوح علیه السلام نه لږ مخکې شروع شو ځکه چې نوح علیه السلام د قوم څخه نیکان کسان او هغې چې کله وفات شو مړه شو دا خلک ورپسې ډېر خپه نو شیطان ورله ذهن کې دا خبره واچوله چې د دې تصویران جوړ کړي په دې باندې خپل زړه خوشحاله وي په هغه وخت کې تصویران جوړول دا جایز ځکه مخکې شریعتونو کې چې کوم څیز به د ګناه سبب و د ګناه ذریعه به وه نو هغه به نه وه حرامه عین ګناه به حرام او زمونږ امت کې زمونږ په دین محمدي کې هغه څیز هم حرام دی کوم چې د ګناه دپاره سبب او ذریعه جوړیږي نو دا تصویر دا د بت پرستۍ دپاره سبب او ذریعه وه نو په هغه وخت کې دغه ذریعه چې کوم دی حرامه نه وه زمونږ په دین کې تصویر د دې وجې نه حرام دی چې دا د بت پرستۍ دپاره سبب او ذریعه ده د دې وجې نه بت پرستي شروع کیږي نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه په دین محمدي کې هغه څیزونه هم حرام کړي دي کوم چې د ګناه دپاره سبب او ذریعه جوړیږي لکه مثال په طور د زنا عین ګناه ده خو د زنا دپاره سبب او ذریعه نظر د قتل یو بل سره خبرې کول د دې نه چې کوم دی لومبې کار رواني دا سبب او ذریعه ده نو دا په نور امتونو کې نه خو زمونږ په امت کې دغه سبب او ذریعه هم الله پاک حرام کړي دي نو هغې چې کله هغه تصویران جوړ کړو نو لومبې خلک خو اشنا و هغې کسان پیژنده چې کوم نیکان کسان خپل خیال به پې غلطه و خوشحالېدل به ورته خفګان به پې غلطه و چې هغه خلک تیر شو نور رالل نو شیطان ورته وایي ستاسو مشرانو خو به د دې خلکو عبادت کو نو شرک په دې طریقه باندې شروع شو نو نوح علیه السلام لومبې پیغمبر دی په پیغمبرانو کې چې د شرک رد کړی دی نوح علیه السلام لومبې پیغمبر دی په پیغمبرانو کې چې د خپل قوم سره مقابله کړې ده نوح علیه السلام لومبې پیغمبر دی په پیغمبرانو کې چې د په قوم باندې لومبې عذاب راغلی دی طوفان نوح چې راغلی د دې نه مخکې په انبیا علیهم السلام په امتونو باندې عذابونه اجتماعي طور نه دي راغلي د دې وجې نه الله پاک جل شانه لومبې حضرت نوح علیه السلام ذکر کو چې انا اوحینا بشکه مونږ وحی لېږلی و الیک تا طرف ته ای پاک حبیبه کما لکه څنګه چې اوحینا مونږ وحی کړی وه الی نوح علیه السلام ته والنبیین او نورو پیغمبرانو ته من بعده رستو د حضرت نوح علیه السلام نه د نوح علیه السلام وروسته نور پیغمبرانو ته الله پاک جل شانه مونږ وحی کړی وه و اوحینا او مونږ وحی کړی وه الی ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دوستو ما ویلو دا داسې مسلم پیغمبر دی چې هر مذهب والا هغه ابراهیم علیه السلام پیغمبر مني او هر مذهب والا د خپل نسبت کی چې مونږ په دین ابراهیمی باندې مونږ هم وایو مونږ په دین ابراهیمی باندې په ملت ابراهیمی مشرکان وي یهود وي نصارا وي ټول مونږ ابراهیم علیه السلام زموږ پیغمبر دی نو الله فرمایي و اوحینا مونږ وحی کړی و الی ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته الله پاک کتاب نه دی ورکړی بیا یهودیانو دوی تاسو پیغمبر منئ نو نبی علیه السلام ته الله پاک په یو ځای کتاب نه دی ورکړی نو تاسو په یو ځای کتاب صرف د نبی علیه السلام سره شرط وګرځو بیا نبی علیه السلام ومنئ و اسماعیل علیه السلام ته الله مونږ وحی کړی و نو تاسو خو اسماعیل علیه السلام پیغمبر منئ هغه ته الله کتاب نه دی ورکړی نو د نبی علیه السلام د پاره بیا تاسو دا شرط ولې ګرځوئ چې نبی علیه السلام ته وایي چې په یو ځای ته کتاب ملو شي موږ به تا پیغمبر منو ورنه نه به دې منو و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام ته هم الله مونږ وحی کړی وه و یعقوب علیه السلام ته هم الله مونږ وحی کړی وه والاسباط
او د دوی اولاد ته هم مونږ وحی کړی وه و عیسی او عیسی علیه السلام ته هم الله پاک وحی کړی وه و ایوب او ایوب علیه السلام ته هم و یونس او یونس علیه السلام ته هم و هارون او هارون علیه السلام ته هم تورات ته په حضرت موسی علیه السلام نازل وو خو هارون علیه السلام سره هم الله پیغمبر کو نو هارون علیه السلام د تورات په تورات باندې به چې کوم دی عمل کو تورات طرف ته خلق را بلل یعنی په تورات باندې به خپل ژوندۍ تیرول خلق په د تورات تر بلل چې په دې باندې خپل ژوندۍ تیر کړي و سليمان علیه السلام ته هم الله وی مونږ وحی کړی و آتینا او مونږ ور کړی داوود علیه السلام ته زبور کتاب مو داوود علیه السلام نو بعض پیغمبرانو ته الله وی چې مونږ په یو ځای کتابونه ورکړي دي بعضو ته مونږ صحیفه ورکړي دي او بعض پیغمبران د هغه ته مونږ کتابونه نه دي ورکړي صرف وحی مو ته کړی ده نو وحی د پیغمبرای د لپاره چې کوم نه مدار دی کتاب نه دی او نبی علیه السلام ته خو الله پاک غون قران ورکړي د ټولو کتابونو سردار وته ورکړي دي خو يهودو چې کوم سوال کو د دې دا سوال په عناد باندې بناو ان دې بزله کې عناد بغض او حسد نور دي ته پته چې دا الله پیغمبر دی نو الله پاک جل شانو داغي او دغه کو الزامي جواب ولوم ورکو